مور پلار سرپرستی همدردی تپوس پختنه خیر خبر چې وسره ني نو لږ کامیابي دي نشي دلته ورته استادان وایي چې را تاسو خپله وضاقته شکل صورت اسلامي دي موږ ته دا جوړي او مو پلار سفر سره راشي چې د استاد ته چې ویښته به کټ کا ویښته کم کا امو پلار په خبري استاد ته ویل کا جامع شرع مطابق جوړ کې ځان دیندار کې دغه د دیندار ماحول دی پاکوهیم کې الحمدلله علم او عمل د دې جوړ دی په نورو ملکونو کې ادي بدل لګینا دیني تعلیم حاصلې او پنځه شي دي دیني تعلیم حاصلې او دې وختي په نورو ملکونو کې او پاکوهیم کې د بن برکت دی زموږ د اسلام او د مشران چې دا د علم او د عمل دل ځای ولا غلا دي دیندار د وخت سره د مو پلا سره مرستي د مو پلا سره بدیګ دا غني د دې ځان نه راګي لکه د دیندار شان نیک شان صالح شان دا حفظ د مو الحمدلله دا نه هوګي کډیو د جمعه امام او یو مدرس چې ګره کوم سره انګلیسي څه کوم نه دي دا د علم او د عمل دنیا دا ان شاء الله دې خبر ان شاء الله پوره اهتمام سره کوي چې دا ماشومان استادان ته وي تاسو بیا شان جوړوي څنګه چې استادان کوم ماشومان چې د خپل خیال ساتي او وظیفه برابرې شکل صورت اسلامي او مذهبي دیني وي نو حافظان شي عالمان شي او چې کوم ماشومان دي کې چون شراکي او اثر انګلیسي د پنځو کان ساتي او دینار خان ساتي راوي د حفظ القسم ځای شي نو انسان ماشومان کامیابی چې هغه خبره مانی دینداري په کسر شي زموږ استاد بچی چې دینداري تاسو په خوشاله ان شاء الله خبره یې ذکر کوم ډېر خبره ماشاءالله وشوي او باب وشل ما قال الحمد لله انت اهل وصلي وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفره مرګړي تلشي انسان نو ولا سپوري الله تعالی دې جزاء خیر درکړي درود ابراهيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا واسع يا رازق يا فتاح يا غني يا مغني يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم لك الحمد ولك الشكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين إله العالمين نامجلس قبول منظور کی د خپل رضا وګرځي نو ته اخلاص استخلاص نصیب کی یا الله دمخنا د شانه د خینا د قسنا د خطر د برنا هر طرف نه مجبوری با سلامت یو فرمایي څون میمان راغلي څونه په دې منځ کې استاد اساتذه کرام او قاری سي او نور څونه د مدرسین دي څونه مهنت کړي مولانا سي په نگرانۍ کې مسجد د دې راوځي الله جل شانه دې په جون کې برکات واچي دې قاری سي د دې برکات واچي ما جان اولاد کې د مدرسینو دې به خیر الله نصیب کی څونه طلبه دي فارغي لا په صحیح مانو کې د خپل روحانيت خپل معنیت خپل نوراني تنصیب کی یا الله دې تربیت حفاظ سلامت یو فرمایي دې په صحیح مانو کې دیندار کې نگان صالحانه کې او د خپل رضا وګرځي الہ العالمین موږ د دنیا باندې اشتکی ایمانی حفاظ سلامت یو فرمایي دې خشوع حضور اولي علم عمل کې جوړ راولي استاد بندگان خیر خوایز موږ نصیب کی دمر نه مخکې رضا شي او دا چې رضا شي به نه چې نه رضا شي یا الله د دې مطابق استعمال کی او په دې څو مګر ناس علماء صالحان ناس دي او یا لا شنو مسلمانان ناس دي دا وي څه قسم شرعي حاجات دي ټول حاجات د خپل خزانه غیر پوره کی او دا مدرسه محتاجانو ساتي او استاد خشنا غني درنه ټول دینی مدارس دغه ضرورت پوره کی دینی مدارس او مساجد او مراکز او خانقاهان او مکاتب دینی او سنتي جماعتونه دي سنت خدمت د اسلامي سیاست او یا الله دعوت تبلیغ او درس تدریس سنت مهنتونه دي ټول ته قبولیت ورکړي د خپل رضا وګرځي
موجوده وقت مسلمان باندې او حال دی چې موږ تاسو باندې هر وخت دا غم سوري د فلسطین د مسلمانانو د غزه الله جل شانه دا وی حامي ناصر شي الله دا وی با سلامتی او فرمایي الله جل شانه غیب مدد الله فرمایي یا الله ټول زموږ غلطی ده زموږ کمزوري ده زموږ ناپوهي ده او زموږ او د علم کم د عمل کمزوري ده د دیندارۍ کمزوري ده وکړه چې دینداري عام شي الله مدد او نصرت راځي اور ځانې وسر راځي او د الله مدد او نصرت د دیندارۍ سره دی نیک اعمال سره دی کله چې بچي د بچي په جګړه شي په لار کې او بیا پلان راشي نو خلک خپل بچي وهي نو دا موږ باندې زموږ د عمل د وجنه نو الله تزارې چې الله زموږ ګناه معاف کړي ټول ګناهونه معاف کړي یا الله ګناهونه معاف کړي یا الله ټول ګناهونه معاف کړي یا الله المجاهدین د فلسطین مشرکان او د زنانه او یا الله حفاظ سلامتی او فرمایي الله تی مدد فرمایي یا الله تعالی مزاري کو یا الله تی مدد فرمایي یا الله حامي ناصرش اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم انصر الاسلام والمسلمين يا الله تي مدد فرمائے يا الله تي مدد فرمائے يا الله تي مدد فرمائے او يا الله اسرائيل تا او يا الله سون دین دشمنان دي يا الله او تعالی دې نصیب کی او يا الله تاګه پدرا او يا الله ذلیل بدبخت دي یا الله هدایت پر نصیب کړي خپل نن چې یو سره واچي او مشکل دیوانه کې او یا الله چې جيب کې او یا الله کې نبی دغه فعل کې الہ المین مسلمان یا الله مری ولا ورکی الله الله مدد یا الله مسلمان محبت نشي یا الله تی مدد فرمایي په کریم مشرف یو دا خوشته ده خولي ده دا ورکړي ولا ده الله تی حمید اسلام دا ایمان او یقین دي چې چلوار کې څوک دې غستین شي او د شان چې مې شکر ورکول شي الله ته مدد کوي الله تاسو دایي ټول مسلمان او مسلمانانو سونا دین رحمه ګاندی امي ته گزارې کی یا الله مسلمان ته گزارې کی یا الله ته په کافرانو باندې چې مسلمان کافران او زنانه بډاګان موږ ته هدایت دي چې دې له وسنه وای په جهاد ویاله ته په دې مخه کې به کافرانو باندې موږ باندې باندې ده چې کافرانو ماشومان ته وسنه وای او کافرانو زنانه ته وسنه وای او کافرانو بډاګان ته وسنه وای او یا الله دې ماشومان بربریت او بډاګان باندې یا الله دې ظلم شو الله اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات هذه سيدي بلا مجلد بان استرگیه کی ډیره په خوشاله کې رسول سره شاګردان دي مرګل دي رسول علماء سره حاضر خدمت وکړو دې خیر برکت په دور کې چې دې کیسه قسم تعاون وکړو یا الله سي محبت سره وکړو څوک سره محبت کی کو سره محبت کی دین او دنیا باندې حشته کی اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء رب اغفر وارحم انت خير الراحمين دا جماعت چې کوم شران دي یا الله سونه فاشي دي دا باندې چې تاسو تعاون کړی هغه دې جزای خیر ورکړي یا انسان باندې وسه تعاون کی ټول خیر ورکړي برکت ورکړي خیر نو مشارکت او چون تربیت او سلامتی او فرمای اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور رحيم رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله صلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على النبي الكريم امين امين.